زمانه مخکې مولانا صاحب خبره وکړه، مولانا حجت الله صاحب. ان شاء الله خبره به هم دغه شانتې مختصر حتی الوسه به کوشش کوو چې زر شرایط ویلی شي او دعوه متعینه ده او یا کاږي کې څه خفا وغیرې څه تنقیحات وغیرې چې ډاري کوشي او ان شاء الله بس نور مناظرینو ته به مونږ میدان هموارو. اول خو څه مختصر غوندې پس منظر خپل مسلمانانو ورونو ته په میډیا کتونکو ته او دا چې کوم زمونږ مقابل کې ناست دي دی ته وړاندې کوم. څه وخت نه مخکې ډېر وخت شو، تقریبا کال خواوشا کېږي، مولوي اسماعیل صاحب هغه به کلیپونه کول او په کلیپونو کې به دا خبرې کولې چې د پنجپیریانو عقاید د جمعیت علماء اشاعت او د اشاعت توحید و سنت د دې عقاید وې دا صحیح نه دي. په هغه لړ کې زمونږ مولانا مفتی بلال دیوبندي صاحب د هغه په خلاف کې کلیپ وکړ. کلیپ یې چوکه پای کې دا ویل چې د جمعیت علماء اسلام ځنې عقاید شرکی دي او ځنې بدعي دي. د هغې د وجې نه مولوي اسماعیل په جذبه کې رالی او بیا کېناستل، د مناظرې میدان جوړ شو. په هغه میدان د مناظره کې مولوي اسماعیل دا وویل چې اول به په حیات النبی باندې مناظره کړو. حیات النبی موضوع مقرر شوه، اگر چې هغه د هغه خپله یو لاره وه چې څوک ورته د فرار وي یا درس وي، هغه لاره باندې د خپلې تېښتې کوشش کو. خو لیکن مولانا مفتی بلال دیوبندي صاحب هغه ورته وویل چې ټیک ته دا خرنډ به لرې کړو او د دې نه بعد به بیا موږ خپله موضوع باندې، هغه موضوع دا وه چې د جمعیت علماء اسلام ځنې عقاید شرکي او ځنې بدعي دي، په دې باندې به بحث وکړو. هغه خرنډ اوس لاړ شو. د هغې نه بعد بیا مفتی بلال صاحب دعوت ورکړو، چیلنج یې ورکړو د مناظرې په هغه زړه موضوع باندې. مولانا مفتی ندیم صاحب هغه قبول کړو. هغه چیلنج دی، هغه دعوه ده. ان شاء الله د هغې دپاره موږ څه شرایط اول وایو، کم شرایط ان شاء الله هغه به اتفاقي وي. زه په خپله چې یم مولانا مفتی ولی الرب، مولانا مفتی راته دا خلک وایي دوره د علم مې نشته، نوم مې ولی الرب دی. دا مولانا مفتی عرفان الله صاحب دی، دا هغه بنیر، دا مولانا ریاض صاحب دی د بنیر دی، او دا مولانا ابوبکر صاحب دی د سوات. ابراهیم دی هغه عذر دی. والعذر عند کرام الناس مقبول. او موږ هم تاسو سنا څه درجه کې کرام الناس ګڼو، که ستاسو کرام الناس نو عذر به ستاسو په نسبت مقبول وي. بله خبره دا ده چې دعوه متعینه ده. که دعوه کې بحث کوئ د سره کوو، که تنقیحات کوئ په دعوه باندې بالکل لیکلې دعوه درکوو. تنقیحات یو کوئ، جواب دعوه به راکوئ. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره، والصلاة على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. زما محترمو دانن چکم مجلس ستاسو مرګرو مخته دي. دا مجلس په یو جماعت د علماء دیوبند باندې د کفر شرک وغیرہ د فتوی مبارکی منعقد شوی دی. جمعیت علماء اسلام دیوبند بنوای غلطه خبره ونه مولوی صاحب غلطه خبره ونه کوي. سبب وایي چې کومه اوس په دې ځای کې مسله دا ده د ملګری اول نیټرن واخیستو تا دا دوه میکونه دي د پاره وروړي. جمعیت علماء اسلام نه هم دکې د پاره وروړي. دا دوه میکونه دي د پاره چې زما پټرن کې ته لګي نه بیا بحث نه چلےږي. جمعیت علماء اسلامي حق مفتی صاحب بالکل دوی غلطه خبره وکړه. دیوبند نه کړه، دیوبندیان خو موږ غلطه خبره کړه. نه مې کیو صحیح ده بس یو دی. مې کیو په دې مولوی صاحب چې دا خبرې زه خبره نه کوم چې زما خبرې تم اختتام امام زما خبره واوره. ته غلطه خبره مکو کنه. مولوی صاحب دې پابند کا دیوبند نوم نه دی اغسته، دا غلطه خبره کوي. مولوی صاحب دا خلوم بیٹر اندې په دې ځای کې ته داسې دروغ وایي. جمعیت علماء اسلامي ویلي دي، ریکارډ دي، موجود دي. مفتی صاحب تاسو پرې دي د سیده تاسو خبرې وکړې کنه
پکار دا و چې زموږ نمبر دې خبرې کوي په میانس کې دماله جو आवाज راکړل کنه میانس کې आवाज راکړې مولوی صاحب حق وایا تعارف خبرې کړې دا نور څه आवाज نه لري کړې تعارف اوس دا سیده کنه کړه چې په هر خبره باندې ټک لګیو د دې ځای نه مونږ لګاو نو دا په طریقه کار نه دی ګورې کومه خبره ده کنه هغه د تم پته دې په ایمان وای چې هغه جمعیت علما اسلام نه دی ویلې دې په ایمان وای زه خیر زه نور خبره نه کوم دیوبند خبره باندې کوي مونږ یاره مونږ ګوره موضوع چې دا ګوره تاسو بند ګوره وړو دا څه خبره نه ده دا خو بې ځایه پابندي ده مولوي صاحب بې ځایه پابندي ده مونږ هم دک وایو کنه هغه مایک مونږ دل ورکړی مایک مونږ دل ورکړی تاسو نمبر کې تاسو خبرې کوي هغه پکې راځي ګوره دا غلطه خبره اوسه مولوي صاحب دا سه بکو دا بتا ته لګېدلې دا به مونږ لرا کې مونږ به تاسو لګل کو خبره نشته دا به تاسو مستقل لګېدلې مې کیو کا چې زمان نمبر یې زما خبره کوم ماته بلګي ورا دا تاسو وای دا یو مای کلی دې بتا ته لګي دا به ما ته لګي صرف یو لګوا یو بزل کوم دا خبره وکي چې څنګه وکړه بس ته خپل نمبر کې جواب بس आवाज و بیا تاسو نه راکوي کومنټس ځکه وای نه دي لري کوي مولوي صاحب ویلا غوا مونږه خدا راوړي دي د پاره دي یو کې ځم سیب یو کې ما ته پښتو زبس دغه لري کدا کېده دا ما دې نه راځي راشي یو څه بالکل لکه چې کوم زمي خبر وشو کنه زمي خبر وشو ترجیح او خبر وکړه اصل مسله په عنوان کې ورانیږي نه لک صبر عنوان دی دې وزن دی غلط مو وایا عنوان دی ده فعلان كم وزن بل راغل داس د اعلان وزن د اخراج دی کنه نو اعلان بس انا اخراج لا بند بسم الله الرحمن الرحیم مقصد خبره مسله دا ده لک صبر زه چې کوم خپل خبره کومه ولی الرب سے مسله دا ده منګ الحمدلله د بحث خلق لک صبر په طریقه په اصول باندې را سره بحث کوي خو بهتره به او کنا به اصولي نو بیا به تاسو موږ په شریکه دوا کو زبا زمنګ استاد د بحث اس پیدا نشتا چې ما پګړې په سر کړي او تام پګړې په سر کړي او غوبل می جوړ کړي دا عوام یا نور مسلمانان با دا کم درس مو تا ترا کی کم از کم ما او تا د قوم پیشوایان یو چې زما په نمبر کې تم خبره کې او زم لګیم دا بسم د زنانو دو جنگ یقیني خبره دا زمنګ دی ملګری دونه درې مر وړي شو دا منګم کول شو اصول می دی ملګری سره خبره کړي دا کیمرا تلګرا والا دی ملګری سره خبره کړي وا د وی زمانم ابراهیم دی را سره پر ریکارډ باندې ټول ریکارډ موجود دی هغه دروغ ویلو دوکه کړي وا نو می ابو بکر دی خو زما د تا شروع کې ویلو او شروع کې ویلو بل مولانا بلال سے خپل کلپ کې ویلو زمان نمائندہ هغه مولانا ابراهیم دی صبر کا زمان نمائندہ مولانا ابراهیم تاثر رابطه کوي مولانا ابراهیم پځه ما سر رابطه کوي مولانا ابو بکر دروغ ویلو او خیر زه د اصول سړیم الحمدلله په اصول میں سره اخره پورې خبره کړې دا ریکارډ موجود دی که بحث د اصول مطابق کوي فائدہ ورکړي که د اصول نه خلاف وي نو بیا به ټیم زما او تاسو مشترکه ځای کی کم از کم تام خپل کلی پرې خدي او مقصد دراغلی منګم راغلی او مقصد الحمدلله نو په دغه بنا باندې چې زمنګ استاد ټیم ځای نشي صبر اول ټیم دم دا اوس مسله دا د ملګری باندې ما مې د دې خاطر یو کې شور نکي زمان نمبرې درخواست کوم ولی الرب سے تاسو سره زما دا دریم مجلس دی دا ته پتی د ملګر ته پتنی زما دریم مجلس ته خود دو مجالس حال ما او تا معلوم دي چې هغه کې زما استاد هغه بحث چې هغه نتیجې ته رسیدل او کو نو رسیدل خیره ته معلوم دي اوس مسله دار چې دا مجلس کم از کم نتیجې ته ورسیږي منس کې خراب نشي درخواست به کوم چې زما په ټیم کې خبره مکوا ما ګور ځان سره کاپی نیول استا کوم خبره ما ته مخ تراشي غزان سره الیکم تم مهرباني وکړه زما کوم خبره قابل مؤاخذه ځان سره الیکا چې کله د نمبر راشي پاغي کې خبره وکړه درېمه خبردار چې تاسو ته من خپل د امن مکمل درکړل الحمدلله او دا به ان شاء الله په خپل کور کې تنهایی کې گواهیو کې چې د ملګرو د خپل مسلمانانو د خپل وادي پابندي کړی مونږ ته ویلو چې مونږ بدري کسانو ریکارډ موجود دی ملګری سره یو به کیمرامین دا ملګری اگر چې زمونږ میزبان دی خو بیا مونږ په درو ملګرو کې شمار کې چې مونږ دې ته ملامت را نشو مونږ درې یو را سره کیمرامین دی خیال مو دي
بل تاسو اگر چې ملګری زیات راغلي زه هیڅ قسم اعتراض نه لرم بحث کوو کلس کینی شل کینی الحمدلله زمونږ هم پښتانیو ملمت خوشحالي دا ټول زمونږ ملمانه زمونږ رونه دي اوس مسله دا ولی الرب صاحب دلته چې موږ تاسو راغلیو په مسله د کفر راغلیو تاسو د جماعت نمائنده مولانا بلال سے فتوا لګولې د کفر اوس په هغه مسله باندې موږ تاسو بحث وکړو چې آیا تاسو دا کفر نسبت چاته کوي اوس مسله تاسو کړه چې موږ د مولانا بلال سے د مولانا اسماعیل صاحب سره بحث وکړو اوس په دې کې د مولانا بلال صاحب مولانا اسماعیل صاحب بحث اغا قابل بحث ګرځول زما په خیال دا بلا یعنی وي ځکه دا بحث شوی دی یو نتیجه رسیدله دی او خبر اختتام تر رسیدله کاغذ دی کلی شوی دی څنګه شوی دی بد شوی دی که خشي هغه د خپل مجلسو کما او تا زړو خبرو باندې بحث کو بیا میټیم ځای شي بل تاسو ویل دي چې زمونږ مولانا بلال صاحب ویل چې بعضی عقاید کفریه شرکیه دي هغه به هم لږ وضاحت کې بل تاسو وی چې موږ چیلنج مولانا بلال صاحب ورکړي الحمدلله علماء دیوبند ځوانانو قبول کړي دي استاد محترم ترجمان علماء دیوبند فاتح فرق ضاله مبتدعه هغه چیلنج د مولانا بلال صاحب قبول کړي لکه څنګه چې د نور اهل بدع او چیلنج قبلي بل تاسو د خپل ملګرو تعارف کو موږ تاسو چیلنج قبول کړي راغلي چیلنج مطابق الحمدلله په خپل وخت باندې موږ الناس تاسو هم راغلي جزاکم الله زما سره ملګری حضرت مولانا مفتی حجت الله صاحب مناظر اسلام دامت برکاتهم العالیه مفتی حجت الله صاحب دا زمونږ میزبان هم دي او زما سره معاون هم دي زه خپل بنده عاجز فیض الحسین حقانی او دا زما سره خوا کې مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالرحمن عابد صاحب دامت فیوزاتهم دی دلتا دا علماء دیوبند د طرف نه د نماینده په حیثیت د نوجوانان احناف د نماینده په حیثیت د مفتی محمد ندیم صاحب محمودی دا غي د نماینده په حیثیت باندې موږ تاسو سره بحث کو دا زمونږ د ملګرو تعارف شو اوس برا روان ټرن کې تاسو خپل دعوا پیش کړئ تاسو زموږ باندې کم قسم دعوا دا کم فتوا دا کم الزام دي یا حقیقت هغه به تاسو واجه کړئ مخکې به ان شاء الله بل ټرن کې خبره کوو